أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة مائده پارا نمبر 6 رکو نمبر 2 آیات نمبر 8 9 10 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. الله رب العزت فرمای اے د ایمان خاوندانو تاسو قائم اوسئ د الله د پاره شهدا گواهی ورکون کې بالقسط په انصاف سره. تاسو هر وخت چې نو هغه د انصاف نه کار واخلئ، انصاف باندې چې نو هغه قائم او دائم اوسئ. د انصاف نه چرته چې نو هغه یو خوا او بل خوا چې نو هغه لاړ نشي. دا مضمون چې نو هغه تاسو ګورئ دین لکوټی مخ کې سورۃ النساء پارا نمبر 5 او رکو نمبر 20 آیات نمبر 135 کې داوی کې چې نو هغه تیر شو یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. دغه ځکه صرف چې نو هغه دلته وی کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، آلتی و کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. د الفاظ د تقدیم او د تاخير چې دی نو هغه فرق دی، نور چې نو هغه فرق پکې نشته. حضرت نو هغه مولانا ابو حیان سے تفسیر بحر محیط والا داغه د دې چې نو هغه یو باریک اشاره کړې ده. خپل تفسیر چې نو هغه بحر محیط کې لیکلي دي، مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه نقل کړي. هغه وی چې د لکوټه شانت چې نو هغه سره فرق دی. د هغه فرق په بنا باندې الله جل جلاله دغه راوړي اوالته چې نو هغه سوالو آلته مخکې وو قوامین بالقسط شهداء لله، دلته وی قوامین لله شهداء بالقسط. سورۃ مائده کې چې نو هغه قشانتی ویلو نو انسان چې عمومي طور باندې د په عدل نه اوړي، عدل پریږدي او ظلم کوي، نو چې کله انسان عدل انصاف پریږدي او ظلم کوي نو دا کار د دوو وجو نه کوي، د دوو سببونو نه کوي. یو سبب یو وجه چې نو هغه دا چې کله انسان عدل انصاف دا د دې وجه نه پریږدي چې د مخ کې عزیز وي، رشتہ دار وي، چې نو هغه سره قریبي نسبی چې نو هغه رشتہ وي، نو دا غرشته په خاطر باندې عدل انصاف هم پریږدي، ظلم چې نو هغه ته هم تیاریږي. آل دې ته چې نو هغه د رشته او د هغه چې نو هغه مقام اوچت وي، نو دغه ځکه د الله حکم پریږدي، د الله حکم د الله د پیغمبر طریقه پریږدي او رشته چې نو هغه تصور کې ترجیح ورکړي. نو سورۃ النساء کې الله پاک وی کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، تاسو چې نو هغه قائم ورنیږي د الله د پاره، گواهی چې نو هغه ورکون کې د الله د پاره. او دویم چې انسان دغه انصاف او عدل پریږدي او ظلم اختیاري، نو دا د دشمنی د وجه نه کوي. د نو هغه د یو کس سره د نه لګي دشمنی، نو په دغه وخت کې د هغه دشمنی چې نو هغه مد نظر کړي او کم چې عدل انصاف د ته حکم شه دی، نو دغه ځکه دغه عدل او انصاف فریدي دغه دشمنی په وجبانه د خلاف انصاف کار وکي، یعنی ظلم وکي. نو دلته سورۃ مائده کې دغه ته اشاره ده. نو ځکه وی الله وی کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، تاسو الله د پاره ورنیږئ گواهی چې نو هغه په انصاف ورکوي. وی دغه وجه ده چې سورۃ النساء کې الله رب العزت چې نو دغه نه اورستو قوامین بالقسط شهداء لله نه اورستو وی ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین.
کاغذ تاسو چې نو خپل خلاف گواهی وي، که ستاسو د مور او پلار خلاف گواهی، که ستاسو د رشته او د نسب چې دی نو هغه خلاف گواهی. خو په دې ټولو سیرونو کې به تو عدل انصاف چې دی نو هغه به د لاسه نه وباسي. په عدل او په انصاف چې دی نو هغه به قایم او دایم وردېږي. او دلته چې نو الله رب العزت د دغه نه ورسته سوي ولا یجرمنکم شنآن قوم، او تیار دي نکړي را اوپار دي نکړي تاسو له یو قوم چې نو هغه دشمنی الا الله تعدلو، په دې خبره باندې چې تاسو انصاف ونکړي. دیو جن چې نو هغه په کار ده چې سړی گواهی ورکړي، دې چې نو هغه خبره کوي نو محض په دغه کې صرف دغه یو خبره ته ګوري چې الله رب العزت چې نو هغه زما سره دی، ما الله اني زه چې دا کوم گواهی ورکوم، زه چې دا کوم خبره کوم دا محض به د الله د رضا لپاره کوم. او بیا دغه انسان دغه خبره سورته بقره کې الله رب العزت چې نو هغه هم کړو ولا یضار کاتب ولا شهید. الله وی ضرر دی ورنکړی شي کاتب لیکون کې ته ولا شهید او نه چې نو هغه گواه ده. تو بیا چې نو هغه گواه به هم نه تنګي چې بار بار مقدمه کې چې نو هغه گواه راغواړي چې سبا خلک چې نو هغه د حق گواهی ورکول نه چې نو هغه اعتراض وکړي چې دا څه غوي مبانی اخته شوی ما ولا کاتب او نه چې نو هغه لیکون کې له به هم تکلیف نور کې چې بار بار بیا تو هغه تنګي او داغه دغه وجنه بیا سبا د پاره چې یار دا بسوک کې دیو جن مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه دې ځکه لیکلی نه چې الله وی کونو قوامین لله شهداء، نو دلته چې نو هغه شهدا کې هغه لیکلي گواهی چې نو هغه عمومي خلک وي، مونږ چې نو صرف په خصوماتو کې جنگ جګړې چې نو هغه دغه کې خصوماتو کې فیصلو کې چې نو هغه مونږ دغه ته گواهی وایو، وې دینه ما سوا نور خبر کې دنیا شي گواهی راځي او دغه ته مونږ گواهی چې نو هغه نه وایو. حالن کې گواهی आवाज نه ده، هغه دا هم گواهی ده چې امتحان حال کې تو وی او استاد چې نو هغه کمی پرچې رالی او دغه پرچې چې نو هغه تو چې کې دا ګوري او پدې کې د یو کس نو هغه لایق دی دا غلطه کمی نمبر ورکوي، بل کس نه لایق دی دا غلطه سیوا ورکوي، ته پدې کې کوم ګناګار شولې. هغه دې کې چې نو هغه دا هم ده چې تو په یو نو کرای باندې په یو جاب باندې چې نو هغه یو کس اخلي، یو سړی چې نو هغه قابل وي صاحب استعداد بنی ادمي، او هغه بل سړی چې نو قابل نه دی صاحب استعداد نه دی، خدای هغه شفارس چې نو هغه سیوا دی داغه پیسې چې نو هغه ورکي. تا دې دغه واغستلې کونو قوامین لله شهداء بالقسط، دې کې چې نو هغه ته انصاف ونه کړو په ورځ د قیامت په دې چې نو هغه بم کوم راځي دغه شانتي وی چې نو هغه رای ورکول ووټ ورکول، نو وای دا چې نو هغه هم په دې کې داخل دي. یو طرف ته ستاسو نسب دی، ستاسو نو هغه قام قبیله ده، ستاسو نو هغه پارټي او جماعت دی، او بل طرف ته سړی چې نو هغه انصاف پرست دی، حق پرست دی، نیک او صالح دی. تا چې نو هغه دغه ټولو خبره چې نو هغه د بالای طاق چې نو هغه کې خودل او تا دغه صرف په دی وجبانه وټ ورکو، صرف په هار او په جید دی وټ ورکو بس. نو وېدا سړی هم چې نو هغه په دغه زمره کې رالو د توبه قاعده د دې چې نو هغه سزا ملایږي. بیا مفتی شفیع صاحب رحم الله مخکې په دې باندې مزید هم دا کړه تفصیل دقیق کې د غزه کې چې نو هغه معرف القرآن جلد نمبر 3 چې نو هغه بدای باندې کتل شي، نو هغه کې دغه بیا دغه حالات هم ذکر کړي. هغه چې کوټ دا چې نو هغه گواهی ده، د اوټ حیثیت دا چې نو هغه د شفارس دی، د اوټ حیثیت دا چې نو هغه د وکالت دی، او بیا د غټول چې نو هغه تعالی ثابت کړی دی. نو بهرحال نو دلته الله وی چې د دشمنی په وجه باندې تاسو هم تاسو نو هغه چرته عدل او انصاف دا چرته دشمنی په وجه باندې چې نو هغه تاسو پرې نه دی. نو زدي وجه نه الله رب العزت دا جمله چې نو هغه دویم ځل باندې راوړل او دې کې کونو قوامین لله چې نو هغه مقدم کړلو او شهدا بالقسط چې نو هغه او ورسته کو. بیا لوی اے دلو عدل کوي هر وخت چې نو هغه په انصاف سره اوسېږي، هو اقرب للتقوا، دغه عدل او انصاف دا تقوا ته ډېر زیات چې نو هغه نږدې دی. ته چې کله په عدل او انصاف چلېږي نو دا کامله چې نو هغه تقوا ده. واتقوا الله ويرېږئ د الله نه، ان الله خبير بما تعملون، یقینا الله چې نو ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ته چې څه هم کوې نو دا ټول الله ته چې نو هغه معلوم دی. د الله نه یو شی چې نو هغه پټ پناه دا نشته.
وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات. بیا الله وی ګوره کم کسان چې نو ایمان راوړو اعمال صالحې چې نو هغه اختیار کړل نو الله رب العزت دغه انسان سره د کوم وعده ده چې ایمان را نوړو او اعمال سیئه چې نو هغه اختیار کړل د دې سره چې نو د الله پاک سو وعده ده نو دا دوانه د الله احسان دی چې مونږ ته چې نو هغه په نیک عمل باندې چې کم څه ملاوي کې دایره ته مخودل او په بد عمل باندې چې کم یو عذاب انسان ته ملاوي کې دای هم مخودل ولی که اوس د نیک عمل چې نو هغه قدر نه معلوم یو بیا به خلک هم نیک عمل چې نو هغه باندې کوي هغه به یې پته نشي دې څه قدر دی او که بد عمل دغه سزا نه معلومه نو بیا به هم خلکو د بد عمل نه چې نو هغه ځان نه ساتلو دغه ته به دغه نقصان نه معلوم لکه بلا تشبیه اوس مونږ ته یو شانت چې نو هغه کاغذ ملاويږي دغه یو نوٹ چې نو هغه د 5000 روپو دی دغه امر یو بل نوٹ چې نو هغه دی دغه د 1000 روپو دی په جوسه کې تقریبا چې نو هغه یو شانت د حکومت پاکستان په پیغام لیکلي په دې هم لیکلي قید اعظم چې نو هغه پټو پیغام دی په دیم دی دغه نمبر پیغام دی په دیم دی وز د دې دوانو حیثیت چې نو هغه مونږ ته خودلې دی وز ذکر د دوانو حیثیت خودلې نو د یو حیثیت مونږ ته دا بیان کړی دی چې دا یو نوٹ د سنې نو د غبرش دغه 15 نوټونو چې نو هغه کار کوي او د غبل یو نوٹ چې نو زاده د 15مه حصہ ده ګوره دا دغه نه دومره کم کار کوي او دغه امر بل یو رنگین خپل کاغذ ته وګوره ته هغه وې دا اس کار هم نه کوي اوس کدی چې نو هغه د ضایع کو دومره نقصان بده کیږي که دغه د ضایع کو نو دغه باندې بده دوره نقصان کیږي او که دغه بل د ضایع کو اس هم نشته نو قدر الجان هغه خودلې شو نو الله د اعمال صالحه باندې وعده الله پیغمبر دغه فضایل د دې لپاره بیان کړی چې تاسو سره د یو عمل حیثیت ته پیدا شي چې واقعي په دې باندې ورسته دومره ارسه ملایږي او د یو ګناه چې نو دغه نه حوست هم ذکر کړی چې د نه ورسته تر دومره لوی وبال چې نو هغه مستحقيږي د دغه نزان وساته زګه بیا ورسته الله فرمای فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دار سمې توخول اوس د خپل مرزي ده ک ایمان راوړي او کفر اختیاري د دواړو چې نو هغه ماته توعده او وعید وخو نو الله وسدلته وی وعد الله الذين الله وعده کړی دا ای کسان سره امنو چې ایمان راوړو وعمل الصالحات او اعمال صالحې کړل د زړه سواد نه ځو وعده وسره لوی کړی دی الله لهم مغفرت د دې د پټول نه لوی خبره الله به د دې مغفرت وکي تمام ګناهونه چې نو هغه به معاف کړي الله دې زموږ پکې وکي واجر عظیم او دیم د دې د پاره د الله د طرف نه اجر عظیم دی او سوره دی الله رب العزت پیغمبر داغه چې نو هغه او الله چې نو حدیث قدسی کې داغه وضاحت کړي دا سه نعمتونه او انعامات دي چې هغه بنه چرته وستر کې لیدلی نه به یو غوږ اوریدلی نه به د زړه پر چې نو پرړه کې داغه مطابق خیال چرته تیر شوی وي والذین کفروا وکذبوا کسان چې نو کفر وکړلو او دروغ کړه چې دروغجن وکړل به آیاتنا زمونږ آیاتونه اولئک اصحاب الجحیم الله وی دغه کسان چې نو هغه جهنميان دي دوی همیشه چې نو هغه په جهنم کې الله دې زمونږ دغه نه حفاظت وکړي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي يا أيها الذين آمنوا مؤمنان كونوا قوامين تاسو قائم اوسئ لله د الله د پاره شهداء گواهی ورکون کې بالقسط په انصاف سره ولا يجرمنكم او تیار دې نکړي را او پار دې نکړي تاسو لره شنآن دشمنی قوم د یو قوم الا پدې خبره الله تعدلوا چې تاسو عدل نکړي اے دلو عدل کوي هو اقرب للتقوى دا ډیر نږدې دي چې نو تقوا ته واتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله بشک الله پاک خبير چې نو هغه خبردار دی بما پاک سات عملون چې تاسو کوي وعد الله الذين وعد کړی د الله پاک دای کسانو سره امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او کړي دي عمل نیکو لهم داغید پر مغفرت بخنه د اجر او اجر دی عظیم لوی والذین کفروا کسان چې انکار وکړل او کذبوا او دروغ وګڼل به آیاتنا مونږه آیاتونه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان د دوزخیان دي
یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو کونو قوامین تاسو قائم اوسئ لله د الله د پاره شهدا گواهی ورکون کې بالقسط په انصاف سره ولا یجرمنکم او تیار دې نکړي تاسو لره شنآن قوم دشمنی د یو قوم الا په خبره الله تعدلو چې تاسو عدل ونکړئ اعدلو عدل کوي هو اقرب دغه عدل ډیر نږدې دی للتقوا پرهیزګارۍ ته واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بشک الله پاک خبیرون چې نو خبردار دی بما پاغه ستعملون چې تاسو یې کوئ وعد الله الذين امنوا وعده کړی الله پاک دای کسان سره چې ایمان راوړی او عملو صالحات یو کار نه کړی عمل کړی نیکو لهم مغفرة داغه د پاره بخنه د اجر عظیم او اجر د ډیر لوی والذین کفروا کسان چې کفر اختیار کو وکذبوا دروغ یو کړل به آیاتنا زمونږ آیاتنا اولئک دا کسان اصحاب الجحیم دوزخیان دي